د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا ثناء الله ویلي چې نن چې په اسلام آباد کې د پی ډی ایم حکومتي ائتلاف کې شامل ګوندونو احتجاج اعلان کړي، امنیتي ادارو چې د سپریم کورټ مې ته د اعلان شوی پرلط او احتجاج پاړوان کوم رپورټونه ورکړي هغه د اندېښنې وړ دي. د اطلاعاتو د وزیر مریم اورنګزیب سره شریکي خبري غونډه ته نوموړي ویلي چې 13 ورځو د سپریم کورټ د فیصلو لامل خلک په سخت قهر کې دي او دوی یریږي چې کو د اسلام آباد پر ریډ زون کې احتجاج کیږي نو د خلکو قابو کول بګران وي. ځکه یې د پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ته خواست کړي چې احتجاج او پرلط د ریډ زون نه بهر وکړي. مولانا فضل الرحمن په 12 مای وروسته له هغې په اسلام آباد کې د سپریم کورټ مې ته د احتجاج اعلان کړي چې له دغه یو ورځ وړاندې د القادر ټرست د غبن په قضیه کې د پاکستان سپریم کورټ د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او مخکنی وزیر اعظم عمران خان نیولې او غیر قانوني ګرځولې. ضمانت یې منظور کړی او د خوشی کولو حکم یې کړی و. عمران خان په 9 مای د اسلام آباد های کورټ د خاطی څخه د غبن په قضیه کې نیول شوی حکومت د احتساب قومي ادارې نه او د اسلام آباد های کورټ د عمران خان نیول قانوني ګرځولې و. د سپریم کورټ د فیصلې په سباله په 12 مای بیا د اسلام آباد های کورټ د عمران خان ضمانت د 2 هفتو د لپاره منظور کړو. نن د ګل دروازې پورې په یو مقدمه کې خوم د نه نیولو حکم کړی و. په حکومت کې شامل ائتلاف پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې دوی د سپریم کورټ فیصله عمران خان ته د رعایت ورکولو سره تعبیر کوي او نن یې په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی و. نن په سپریم کورټ کې د الیکشن کمیشن د هغه درخواست اوریدنه هم ټاکل شوی چې پکې د سپریم کورټ نه په 16 مای پنجاب کې د الیکشن متعلق په خپل فیصله د نظرثانه غوښتنه شوې ده. خو دغه فیصله هم د یوې هفتې لپاره ځنډول شوې ده. راپورونه وایي چې د پی ډی ایم نن احتجاج کې د ګډون د پاره د ټول مل نه قافلې اسلام آباد ته روانې شوې او په مرکز کې د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ مرسیاله مشر مریم نواز په دې احتجاجي پرلط کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته رسیدلې ده او مسلم لیگ نواز ګوند اعلان کړی دی چې پرلط کې به کوټلې ګډون کوي. عوامي نېشنل ګوند هم د پی ډی ایم په ننني احتجاج کې د ګډون کول ویلي دي او دغه احتجاج ته د شند قومي وطن پارټي مرکزی چیرمن آفتاب احمد خان شیرپو او میا افتخار حسین د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان چغزه په سټیج موجود دي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400 د پاکستان